ادایان تدې د پاره چې د تعلق پیدا شي او خدای پاک یې مونږ ته راوړي نو بیا هم جایز جاهلینو سپي مړه کړل په دې وجه چې د شپې مونږ ګرځو او خیر دا بیا جایز وجه موبایل درس ځای کې هېر شوی دی د دې ملګري نه موبایل دلته هېر شوی دی درس په ځای کې که چا د حفاظت په بنیاد پورته کړي نو ولی ورکړي نه دې شي انسان دی که نه بعضې ملګري به دې دپاره پورته کړي چې بل څوک یې واځي بل څوک یې واځي موبایل خو چاله په ګوتو نه دی ورغلی دارالحدیث کې ها نو یې درس په ځای کې موبایل د درس ځای کې ما نه هېر شوی و چې کوم ملګري سره کوم ځای ناست وی چټیا لېږلی دی ها دلته ناست وی نو دلته ملګرو نه ولټوه که قسمونه ورکړم ګیر شوې لکه دا صفونه والا ګیر دي چې د بل ځای به درنه پاتې شوي انسان دی جی نو دا خو ډېر ښه صالحان طالبان دي بره والا هم ښه دي خیر تفریج وچ هغه را کوزېږي هغه ټولو لځي دلته نه را کوزېږي جبلیانو څه وایي دا لاندې که نه چل پکې دی چل پکې دی تاسو خلک یې یا ورپسې شکم دی بسم الله الرحمن الرحيم باب من أجاب طلاق ثلاث من قول الله تعالى الطلاق مرتان من إحسان معروف وتسليم بإحسان وقال ابن زبير في مالك طلاق باب من أجاز طلاق الثلاث لقوله تبارك وتعالى الطلاق مرتان اگر کسی شخص ذبح کرنے یا سویت کرتے کے بعد یہ مذبوحہ سے کچھ کچا گوشت کھانا کیسا ہے غیر پختہ کچا غوښه مکروه ہوتا علماء وایي کنه بغیر د پوخوالي نه کچا غوښه کچا قیمه سوځېدلې غوښه دې ته مکروه وایي د څنګه به کچا څوک خوري د کلمې خېټه ده او که دا دغه د زمري خېټه ده خوري خلک دا لا ډېره ته مې ناشنا واورېده نه مولانا صاحب خوري خلک لمه کچی خوري ډېر خوري ملر کې دی پیدا ورکړي ده څه پیدا دې طاقت ته پکې وي فيه ما فيه بنظر مولانا سے بنیاد تا خبرې دا دی لم خوراک خیر فقها خو کچا بے پوخوالي تا مکروه وي او په دې وجه نه چې دا شی حرام دی خو دا وجود ته تاوان ورکوي معده چې شی ازموي نو هغه شی ازموي چې هغه پوخ شوي کچا غوښه معدې له او وجود ته ډېر لوی تاوان ورکوي بهر کې نه پوهېږم چې سره په دې کوم نه ناخذ راغلی باب من اجاز طلاق نه دا خو ما ته په در چې قیمه خلک ومه خوري نو په کې دي کې پخوای او خلوص مونږ د خدای دی او یو کلیمارو هغه نه مونږ کباب ولې کباب هم ته رښتیا او رسه کباب په پخو نو په کې لیکو نو هغه به دا چل کوي چې یو سړی راغی او چې څنګه راغی شاته کې ناشته نو قیمه پرته وا قیمه به راغسته نو هغه په قیمه قدر واچو او دې پکې خو چې دې خو کې خو دا مسلې د تاسو پاسې نو بیا چې تاسو کوی دا قیمه دی ولا راوړی ته دا د وری شاته کینی نو د 500 روپو کباب وای او کم از کم د 30 روپو مخې مو قیمه لګا لګا شاته بناسي وکړي
نو بعض انسان د دې یو عادي وي بلد وي لکه ماشومان چې خورې خوري لیکن دا باب من اجاز طلاق الثلاث لقول الله تبارک وتعالى الطلاق مرتان دا ول دې کې مولانا ته په خبردار کوي درې طلاق په یو مجلس کې ورکول څه حکم لري وریاض ساته کدا چې وي چې انت طالق ثلاثا او کدا چې وي چې انت طالق انت طالق او کدا چې وي چې په یو تور کې یو طلاق ورکړي یو مجلس خلا ولې ګرامل دا خبره ده د شیعاګان کوئی سره طلاق نه واقع کیږي رواتب دی فقه جعفریه وانا رواتب هغه کوئی سره طلاق نه واقع کیږي او دا ائمه اربعه په نسبت دي ائمه اربعه دا غي په نسبت درې طلاق واقع کیږي دا ائمه اربعه مسلک دي درې طلاق واقع کیږي او د حافظ ابن تیمیه په نسبت دي حافظ ابن قیم داود ظاهری داغی پر یو طلاق واقع کیږي هم رجعي دا روافض پر یو طلاق واقع نشي دا ائمه اربعه پر سو واقع کیږي درې طلاق واقع کیږي او د داود ظاهری او د حافظ ابن تیمیه او حافظ ابن قیم پر سو واقع کیږي یو عوام کوم یو او د دې زمانه کې دا کوم مادرزاد مجتهدي دی خو وي چې یو واقع کېږي او دې په کې نور مچت شوی دی وایي که په یو طهور کې دی په مجالس مختلفو کې ورکم یو واقع کېږي یو مجلس خو ډېره لویه خبره ده که په یو طهور کې دی په مجالسو مختلفو کې ورکم طهور په اول کې دی ورکم په د امینس کې دی ورکم وروسته دی بیا ورکم یو دی نن ورکم یو دی ولا دو درې ورځې پس ورکم یو دی لس ورځې پس ورکم وی تام یو واقع کېږي ما قال به احد دې هیڅ قائل نشته دا د یو مجلس کې اختلاف لري بعض علما لکه داود ظاهری حافظ ابن تیمیه او حافظ ابن قیم هغه په یو مجلس کې اختلاف لري چې دا یو واقع کېږي او چې مجالس مختلف شو یو دیوس ورکو بار اوزه او را بل دی بیا ورکو او بار اوزه او را بل دی بیا ورکو مجالس نو بیا غوري دغه حافظ ابن تیمیه او حافظ ابن قیم ائمه اربعه سره بیا مرګري او دې زمانه بعض حضرات هغه سوي هغه یو مجلس وسکه چې په یو طهور کې د لاس ورځې پس یو ورکو هم دریواله یو حسابيږي په دې هیڅ خیر نشته او د امام بخاری رحمت الله علیه میران مسلک ائمه اربعه کې دې وو ثابته ده دا خبره کوم رسول بیا د دلایل وي ورپسې شمولانا شه باب من اجاز الطلاق الثلاثه اجاز سمانا چې دا درې طلاق درې دی دواره درې طلاق سری درې اوس مولانا څه دې یو به اختلاف مولا زمون پریز او د احمد ابن حنبل پریز دا بدعي دي او حرام دی په یو ځل درې طلاق ورکول ما په تاسو ویل یاد لرئ خبر ترمذی کې تر بخاری کې زمون پریز او د احمد ابن حنبل پریز باندې دا سړي او د مالک پریز دا وایي زمون پریز د مالک پریز او د احمد ابن حنبل پریز باندې سړي بدعي او حرام دي نور واقع کېږي او د شافعي پریز چې دا یو قول د احمد هم دی د شافعي پریز چې دا یو قول د چا دی د احمد هم دی بدعي نه دي دا جایز دی دا په اختلاف زمون او د مالک څخه پریز او د احمد پریز باندې دا واقع کېږي خدای خدا بدعي او حرام دي ګناه ده او د شافعي څخه پریز او یو قول د احمد ابن حنبل دی هغه ورته بدعي نه وایي هغه ورته جایز وایي دا خو یو اختلاف شو او اوس بل راشي ان شاء الله د خپل دلایل ما چې دا زمون فرید بدعي ولدي دلایل درته ما ودلته اوس مخکې راشه لقول الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الطلاق مرتان امام بخاری استدلال کوي چې طلاق مرتان دي مرتان څه ته ویل کېږي چې دوه کارته وي
که په یو مجلس کې وي او که په مختلفو مجالسو کې وي. مرتان مطلق دی، مرتان بعد مرتين، مرتان معنا څه؟ مرتان بعد مرتين. که په یو مجلس کې وي ابي انت طالق یا وي انت طالق او که په مختلفو مجالسو کې وي، نو چې دوه طلاق دوه واقع کېږي شابه نو درې طلاق به درې نه واقع کېږي. او که څه وی نه د دې مرتان نه خو یو شو، د دې مرتان نه څه شو؟ یو شو. نو او تصریح باحسان نه درې مراد دی. او تصریح باحسان نه څه دي؟ ولې د تصریح باحسان نه درې مراد دی؟ اوس د څه دلیل ویم لږ صبر کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابي تپوس کوي چې الطلاق مرتان خو دوه شو، فاین الطلاق الثالث؟ د رسول الله مبارک نه تپوس شو چې الطلاق مرتان څو شو؟ دوه شو. فاین الطلاق الثالث؟ نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او تصریح باحسان، او تصریح شابه باحسان. دا غیر درې طلاق معلوم شو. پوهیږئ په خبره؟ نو دا امام بخاری په استدلال کې پیش کړ. اوس دې کې دلایل دي نور موږ خو دې کې یو جمله دروړې راغلي ترې متوجه شه یو ضمني. وقال ابن زبیر عبد الله بن زبیر په مریض په یو مریض کې طلاق ورکړ. دې طلاق الفار وی مولانا صاحب. لږ ماته متوجه شه. طلاق الفار نه صحیح کېږي. طلاق الفار څه روح سره طلاق ورکړي خو طلاق یې صحیح شو. لیکن چې یو مریض طلاق ورکړي دا مطلب دی چې د ښځې نه مې اوسه پورې فایدې واخیستې. اوس که زه مړ شم خو زما په میراث کې دې حصه ځي، نو راشي طلاق ورکړم د میراث نه مې محرومه کړه. نو طلاق ولا ورکړي. نو زموږ علما لیکي چې نه که په مرض کې طلاق ورکړه دا طلاق الفار دی. په دا عدت دوران کې دا د دې میراث رسېږي د خپل خاوند نه. دا خاوند یې مړ شو او دې بل خاوند نی کړی، شابه دې بل خاوند نی کړی، نو دا غزو خاوند نه میراث رسېږي. بیا دې ته وایي قال عبد الله بن زبير في مريض طلق لا ارى ان ترث المكتوبه طلاق باين ولا ميراث نوري. قال شعيب ترثه ميراث نوري. فقال ابن شبرمه فدي شعبي باندې اعتراض وکړي. وی تتزوج داخل بالواده پوری چې عدتي پوره شي. اته ګره شعبي وی قبل میړې او قبل میړې په مطلقاً وارث ده. شعبي سوي دا مطلقاً څه ده؟ مطلقاً وارث ده. ابن شعبه وتسوي بأتتزوج نکاح کولی چې بل خاوند سره عدتي پوره شي. شعبي وتوي نعم او بأرأيت ان مات زوج الاخر دا یوړمبي د میراث وړي کنه مطلب متوجه شه. نو کله عدت تپسې بل خاوند سره واده وکړو او هغه بل خاوند دې مړ شو، نو دا به اوس او داسې نه دا عدت تپسې بل خاوند سره دې سړي طلاق ورکړو. دغه ماته وکړه دې هغه عمرس کې مړ نه شو. صورت مسلې داسې دي دې سړي دې خځې طلاق باین ورکړ چې طلاق باین ولا ورکړ. اوس صورت مسلې ته ګوره په دې عدت دوران کې دنه دا سړی مړ شو چې طلاق باین ورکړي دي او دې ته طلاق الفار وي. دا خځه به میراث وړي. او که عدت تیر شو هغه خاوند دې مړ شو دا عدت نه پک بیا میراث شي وړي. مسله څنګه شو تمهید باندې پوه شوې؟ که په مرض کې ولا طلاق باین ورکړ اوس دا خځه په عدت کې د چې خاوند دې مړ شو میراث وړي طلاق الفار. او که چېرته عدت تیر شو عدت بیا میراث نه وړي. او دې سوي شعبي په مطلقاً میراث وړي. او صورت مسلې ته وګوره. صورت د باندې پویو دې سړي ولا طلاق ورکړ چې طلاق ورکړي مریض نو عدت تیر شو نو دې خځه دې طلاق ورکړي دې خځه عمل سره نکاح وکړه. ورته عدت تیر شو او د زموږ د جماهیر په دې د رضایت اوس میراث شي وړي. تاسو پوهیږئ دا جمع دی. اوس عدت تیرېدو نه پسې عمر سره نکاح وکړه. اتفاق دا چې عمر او زید په یو ورځ مړ شو. نو اعتراض په شعبي دلته دی چې میراث بل چا نه وړي. استاد دواړو نه وړي خاوندانو نه تر یو نه وړي. نو شعبي د خپل قول نه رجوع وکړه. لکه په یو وخت کې په یو قضا د دوه مړونو نه میراث نشي وړي. نو موږ سوایو چې که عدت دوران کې دا سړی مړ شو عدت دوران کې خدا بل مړ نشي کولی نو دنه به میراث یوسي. او که عدت تیر شو با د میراث نشي وړي. تاسو په دې شاف یو د بیا وته وکړه
ابن زبیر په مریض کې وی طلقا لا ارى نوینم ان ترث المبتوته ترى دا قول دی چې دا په میراث پوری خو بعد العده قید وسره لغوا كم قید نو لغوا سره بعد مضي الحده وقال شعبي ترثه مطلقا قال ابن شبرمه شعبي تو اتتزوج عده الميراث نکاح عده ترتيب نکاح كل شيء نعم قال ارايت اذ مات الزوج الاخر والاول في يوم واحد في يوم وفي وقت واحد فرجعا شعبي دخل قول نبي الوجوه لا کوئی څه په اوسرا شه مولانا صاحب دې کې یو څو دلایل درته خپل ما او دا غیب درته لږ متوجه شورتا ها دا کوئی دلیل دا دی چې دا درې طلاق په یو مجلس کې یو جوړیږي مشهور حدیث دی دوی په مسلم شریف کې دی تاسو مسلم کې یا ویل یا بنی مسلم شریف کې دی من حدیث طاووس ومسلم شريف من حديث طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس أن أبا الصهباء قال لابن عباس أبو الصهباء ابن عباس توي أتعلم أن ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دق يوم دليل دي وصل دق يوم مسلم مضبوط دليل دي وصل دي جوابكم أتعلم أن ما كانت الصلاة تجعل واحدة تاتا فترة كدري بيو قرديدل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزمان عليه السلام كي وأبي بكر أو ده أبو بكر كي وثلاث من إمارة عمر في زمن النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر دريك على كي ابن عباس وتسوي فقال ابن عباس نعم ابو الصحبه وی چې تپوس او شو چا تپوسو کو ابو الصحبه طاووس وی چې چا تپوسو کو ابو الصحبه د چا نه ابن عباس ته چې په زمانه د عليه السلام کې او د ابو بکر او د عمر لوبو درو کال کې بدري طلاق یو ګرځیدل نو ابن عباس وتسوي نعم او درې به یو ګرځیدل دا دوی مضبوط دلیل دی او د مسلم شریف روایت دی زته جوابونه کوم متعدد جوابونه امام طحاوی ته یو جواب دی دا حدیث ثابت دی خو منسوخ دی دا حدیث ثابت دی خو منسوخ دی په دې نسخ دومره اعتراضونه دي چې ځله حیران شي دا تاسو په یو او منسوخ دی ولی بیانه انه لما كان زمن عمر إذا حضرت عمر زمان شوا قال يا أيها الناس عمر يا ويلانك أو سوي قد كان لكم في الطلاق أنات فطلاق استاسو دا پارا دا اللہ دا طرفنا نرمی وا چه درې یوی جوړیږي نرمی وا انه من تعجل انات الله في الطلاق نرمی سوا نرمی دادا چې یو طلاق ورکا په یو طهور کې بیا بل ورکا یو دې کله راته وی چې نه یو ځل به ورکې به ورته ګرانه نو انه من تعجل انات الله في الطلاق کدا الله رضی رخصت تچا تعجیل او قدرې په یو ځل ورکل درې په یو مجلس کې ورکل الزمناه اياه دا حضرت عمر اعلان دی یو ځل بیا ورته وکیدا لما كان الطحاوي كده لما كان زمان عمر قال يا ايها الناس قد كان لكم في الطلاق انات رخصه الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا انه من تعجل انات الله في الطلاق فجاء تلوار وقلا الزمناه اياه من اور باندې لازم رواه الطحاوي بإسناد صحيح وخاطب عمر بذلك الناس طول خلقه مخاطبه وكلا الذين أغخلت قد علموا ما تقدم من ذلك وخاطب عمر بذلك الناس
عام خلق سره مخاطب وکړه. کوم خلق؟ الذين قد علموا ما تقدم من ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. چې چاته هغه مخکې د ابن عباس د ابو صحابه خبره یاد وه، هغې ته مخاطبه کوي. فلم ينکر علیهم منهم منکر، چا په انکار ونه کړ چې ته څنګه د پیغمبر حکم بدلې. رسول الله مبارک درې یو ګرځئ او ته څنګه درې ګرځئ. فلم ينکر علیهم منهم منکر، فلم ينكر عليهم منهم منكر ولم يدفعه دافع، ولم يدفعه دافع، فكان ذلك داسش شو اكبر دا حجتون نشو في نسخ ما تقدم من ذلك، فكان ذلك اكبر الحجج، فكان ذلك اكبر الحجج في نسخ ما تقدم من ذلك. دین معلومی چې مخکې خبره منسوخ ده او د دې ډېر امثله دي. لکه پرون یو مثال تیر شو د رسول الله مبارک په زمانه کې توقیت د حد نو په خمرو کې. یاد دي د رسول الله مبارک په زمانه کې توقیت د حد نو په خمرو کې، او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې توقیت راغی، او بمحضر من الصحابه توقیت راغی چې حد به اتیا دوری وي. کذا هذا عینی پیوست یو اعتراض کړی دی. عینی وی ما وجه النسخ، عمر خو ناسخ نشي جوړېدی د حدیث مرفوعه دپاره. الله اکبر کوي کې عمر خو ناسخ، عمر څنګه نسخه کوي؟ د نبی علیہ السلام په زمانه کې درې یو، د ابوبکر زمانه کې درې یو، د عمر په لومړي درې کال کې درې یو، دې څنګه ناسخ ګرځي؟ دا په عینی اعتراض کړی دی بدر الدین عینی چې ما وجه النسخ وعمر لا يكون ناسخا، ما وجه النسخ وعمر لا يكون ناسخا، عمر کو ناسخ نشي واقع کېدی. او دویمه دا ده چې کیف يكون النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اذا رسول الله مبارک د زمانه نه پس څنګه کېږي. لګ ما تا ګوره لغوندې ما تا ګوره چې ارکل عمر فاروق بمحضر من الصحابه دا خبر وکړه او چا ور باندې انکار ونه کړ او ټول سره متفق شو دا اجماع د صحابه شو. څه شو؟ اجماع د صحابه شو. او چې څنګه نسخه د کتاب په کتاب کېږي او نسخه د کتاب په سنت مشوره کېږي، نو اجماع خو د سنت مشوره نه مضبوط شي. سنت مشوره بیا هم خبره واحد دی او اجماع څه دی؟ من اقوى حجج الشرع دی. حضرت عمر د ټولو صحابو نه څه واغېستله؟ هېڅ چا ور باندې انکار ونه کړ. نو مسله اجماعي ده، اجماع ده، او په دې د ټولو علماو فیصله ده چې اجماع یوجب العلم اليقین کالنص. سمې وي؟ اجماع یوجب العلم اليقین کالنص، اجماع علم یقین پیدا کوي په شان د نص. نو چې خبر مشهور خبر واحد دی هغه ناسخ واقع کېدی شي، نو اجماع څنګه ناسخ نه واقع کېږي؟ تاسو پوهېږئ په خبره چې هر کله نسخه په خبر واحد مشهوره باندې راځي چې خبر واحد کې بیا هم څه ناسه احتمال وي، موجب د یقین نه دی او په هغې ته نسخه راولي، نو اجماع خو په دې خبره د علماء اتفاق ده چې دا دلیل یقیني او قطعي دی، په هغې خو نسخه راتلی شي. لیکن بل اعتراض یې پرې کړی دی، بل یې پرې کړی دی چې وروره دا ټیک ده چې اجماع سره نسخه راتلی شي، خو اله راتلی شي چې اجماع په قول د پیغمبر یو قول خو وي دته بنیاد کې که نه، دا خو اجماع من تلقاء انفسهم ده. نه پوهېږئ په خبره؟ لکه مثلا هلته کې یو قول مونږ سره و په شارب د خمرو کې چې رسول الله مبارک هم په یو موقع اتیا دورې ورکړي دي. نه پوهېږئ په خبره؟ هلته کې مونږ سره یو قول و چې رسول الله مبارک په یو موقع کې څو دورې ورکړي دي؟ اتیا. نو اجماع خو په یو حکم راله، په یو حکم ثابته راله که نه؟ دا خو اجماع شو. زه منم چې اجماع قاطعه ده، دا زه منم چې اجماع یقیني شی دی، خو دا اجماع من تلقاء انفسهم ده. نه پوهېږئ په خبره؟ نو صحابه د ځان نه اجماع کولی شي یا امت د ځان نه د خبرې د حدیث خلاف اجماع څنګه کوي؟ د زړه ورتیا څنګه کوي؟ الله اکبر. پوهېږئ؟ دا خو ډېره مضبوطه خبره ده، مضبوط ډبل اعتراض دی چې دا اجماع خو بالکل دلیل یقیني دی، قطعي دی،
نص په منسوخ کیدی چې حکم اجماع چې په یو حکم شرعي خو وی کنه ضعیف قول دی ضعیف او باغی به اجماع او یو قول خو مخکې پکار دی کنه یو بنیاد خو مخکې پکار دی کنه نو دې لپاره خو لکه الته اتیا دوری نبی رسول الله ورکړي اگر چې حد نو تعذير وي هغه په دې کنه پروت شي وي لیکن یو بنیاد څه کړه دلته بنیاد کم دی دا خو اجماع من تلقاء انفسهم لا او اجماع من تلقاء انفسهم لا يجوز لیکن مولانا صاحب ځان پوهه کوا دې کې يمكن لفظ وي ممکن دا چې دې کې به نص وو ممکن دا چې دې کې بسو نص وو که نص پکې نه وي نو صحابه او عمر بسنګ د نص خلاف اجماع قائمه ولا ممکن نه دا حضرت عمر په حضور د صحابه کې د نص خلاف اجماع قائم ممکن نه دا معلومي چې نص پکې وو نص څه دی هغه دغه دې درته وسوي دوی په خبره هغه نص دی هغه دغه دې درته وسوي ما ورسره فتوحاوی کی پسند صحیح دی ابن عباس کا مالک ابن حارث کا فتوحاوی کی پسند صحیح دی کیا تھا مالک ابن حارث کا قال مالک ابن حارث وی فتوحاوی کی پسند صحیح دی مالک ابن حارث کا قال مالک ابن حارث وی جاء رجل الى ابن عباس جاء رجل راغي وصلي ابن عباس تا فقال ابن عباس تسوي ان عمي طلق امرأته ثلاثا جاء رجل الى ابن عباس فقال اغسلي سوي فقال دا سلي مالك ابن حارث وي فقال ان عمي زماتر طلق امرأته ثلاثا فلخذ الى ذلك الخبر كذي فقال ابن عباس تسوي ان عمك عصى الله واطاع الشيطان ان عمك عصى الله تسألاوي الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تصريح باحسان وتدري وركه ان عمك قد عصى الله واطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا ابن عباس تدې سړي د پاره سم مخرج ونه لګاو اوس ابن عباس فقال فقلت دا سړي وتسوي فكيف ترى في رجل يحلها له ابن عباس توي وي هغه سړي متعلق څه ګمان دي چې هغه ورته دا حلالي درې طلاق دي ورکړي دي خیر دي درجعي دي یاو دي او پیګه فكيف ترى في رجل ابن عباس السقال الذي فهذا رجل كي يحلها له اذا اخذ ولا حلالي سيجي ولا حلالي اذا دري طلاق سيجي لك يا رجعي دي فقال ابن عباس من يخادع الله يخادعه خدای له تو کنه ورکه تاسو پیګه من يخادع الله دوکي مرته تدري الله التكوي الطلاق مرتان امساك وتوصيلهم باحسان وتدوك خلال ورکه من يخادع الله اغسوك الله سره سکی د الله دین سره الله سره دوکي کوي يخادعوه کی نسبت الله ته په طریقه جزاء لري الله بوله جزاء ورکوي دوکي قال الشافعي صاحب سوي فكيف يفتي ابن عباس بخلاف ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شافعي صاحب وي چې ابن عباس څنګه په خلاف د ما روا هغه وختي روایت د چانه منقول وو ابن عباس نه هغه ابو الصحابه ولا پويګه او نه پويګه په خبره هغه روایت د چانه منقول دی ابن عباس نه او دا فتوا سو پر کوي ابن عباس نو په خلاف د ما روا فتوا څنګه ور کوي په خلاف د ما روا فتوا څنګه ور کوي او معلومي کې دا چې ناسخ وسره دی اغه ناسخ باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اجماع کړی دا اجماع په ناسخ دا خو یو جواب دیم جواب یې څه دی تاسو لاندې خبر بل ځای ته دا جواب وکما په سند کې محمد ابن اسحاق دی د مسلم پر روایت کې څوک دی محمد ابن اسحاق نقل کوي د خپل شیخ نه په عن سره
او تاسو د محمد ابن اسحاق متعلق خبره کړې ده ما خو ویلو چې د بخاري د رواتو نه دي زمانه او امام مالک د په حق څه وایي دجال من الدجاجل او مالک څه وایي ان قمت بين المقام والحجر لحلفت انه كذاب دجال سند کې محمد ابن اسحاق دې نقل چا سره کوي عن عني سره کوي ذکر ثقم شو زمانه د بخاري خبره بواله ما زه ثقه به کما او مدلس خو دې کې شک نشته مدلس خو دې ټول علماء وي حافظ عیني ټول لیکلي دي مدلس خو دې کې شک نشته زه ټول وګوره محمد ابن اسحاق ټیک ده چې بسو په ثقه وي مدلس دي او مدلس په عن عني سره نقل کوي نو عن عنه د مدلس مقبوله ده دا جواب ته چا کړی دی دا حافظ ابن حجر کړی دی ما نه دی کړی زه نه کوم حافظ ابن حجر کړی دی په فتح الباری کې کړی دقت باب کې وګوره حافظ ابن حجر او سند کې محمد ابن اسحاق ته یو قائل علماء کلام کوي او قضا ثقام ثابت کړي مدلس اتفاقا نه او په عن عني سره نقل کوي او عن عنه د مدلس سره مقبوله نه ده دا یو شوه دویمه خبره څه ده درېمه جواب یې سره دریم فتوا د ابن عباس چې کبیراوی دی اے مولانا صاحب ځان له کوی کا موږ مخکې یو نقطه ویلې و موږ وایو موږ چې حجت قائمېږي پر روایت دراوی نه پاره یاد دي لیکن هغه رې چې دې پر روایت کې خپل قائمه کی او چې کوم خلافت ورکی نه پېښه په خبره البته ابو هريره چې وایي سکتاتو کې وایا هغه د نس خلاف فتوا نه درکړي هغه تعویل کړی په نس کې نه پېښه دا د ګوري مضبوطه خبره د ځان پیټا یو راوی د نس خلاف فتوا ورکی او یو راوی په نس کې تعویل کې خپل رې قائمه کی نو چې کله کې یو راوی نس رد نه کی او د نس داسې معنی وکي چې هغه د جماهیرو خلاف ده د نس خلاف منتخکاری نو یو تعویل کی او د ظاهر نس خلاف منتخکاری نو موږ حجت پچا قائمه وو پر روایت نه پره او چې کوم ځای کې فتوا خلاف د نس ورکی نو نس حجت نه واقع کیږي چې کوم ځای کې فتوا خلاف د چا ورکی لکه هغه خو صراحتا معلومه کې درې یو دي او دی وته سوال دیو چې درې یو نه دي درې غوسه کې ورکا چې درې یو نه دي درې دي نو فتوا خلاف ورکی تعویل پکې نه دی کړی نو چې کوم راوی دا روایت د خپل نس خلاف فتوا ورکی روایت حجت نه واقع کیږي دا درېمه خبره دا مضبوط جواب دی ابن عباس راوی دی خلاف فیصله خلاف فتوا ورکړی دا ما درته وی او څلورمه خبره معارض د ادله قویه سره روان معارض یا سره دی د ادله قویه سره روان دی اوس په دغه خبره د تمام مخکې نقطه ویلې د مولانا صاحب بګه خبره ما څه ویلو مې دا خبره مقبول اته شرط لري څلور پراوی کړي څلور په نفس خبر کړي پیږي څلور څه کم په نفس خبر کړي یو پکې څه دی چې دا واقعه با عموم بلوا لري او متفرد به یو راوي دا غیر مقبول عموم بلوا دا او متفرد ناقل څوک دی یو کس نو چې د پریسیس کې عموم بلوا ده نو یو یې نقل کوي بلکې ډېر نقل کوي او که عموم بلوا پکې نه او متفرد راوي په متفرد پروانه ده یو خبره کې عموم بلوا نه یو کس سره تعلقي او یو کس راوي پروانه لري او چې یو خبره کې عموم بلوا ده او ناقل څوک دی یو دا دلیل د چا دی نو په صحابه کې بيد ابن عباس بل څوک د دې ناقل نشته چې درې طلاق یو دی او خبر د عارف عموم بلوا ده عموم بلوا ده او متفرد او ابن عباس ناقل فتوا خلاف ورکړي دی بازار سره مسلم شریف د عبارت لیکي نن سبا چې دې طلاق خبر کی په دې حضرات الله شي په تغییر د ابن عباس ته حدیث لیکي او ته هم د حضرت درې طلاق یو خیر الله على کله سوچ کړي خبر او خلک ورې غر کې لیک پختا د دلایل قویو سره کې چې سره روان دي نو ما سوې درتا شابه یو کوم هغه وی چې منسوخ دوی مې سوې چې ابن عباس فتوا مخالف درې مې سوې محمد ابن اسحاق ضرورت مې سوې معارض عدل او قوی سره پنځم مې سوې چې ابن عبد خبر مقبوله ده پر یو شرط دی چې کله مسله کې عموم بلوا وي نوراوی به متفرد دي
صحابي به متفرد ني ولي یو کس نقل کی دا خو عامه خبره ده او که یو کس ولواني متفرد په عموم بلواني بیا صحیح او که یو کس متفرد دا دلیل درد په صحابه کې صرف ابن عباس ناقل دی له طلاق دا یو بل څوک نشته هغه ابن عباس په فهم خلاف ورکړي ها ورپسې دا شپږم جواب درته وکړم زموږ بعض علما وایي دا په حق د غیر مدخول بها کې دی ابن عباس دا خبر په حق چا کې دی د غیر مدخول بها غیر مدخول بها ته یو ځوی انت طالق باین شوا بس خلاص شو بس هغه په غیر لاره باین شوا هغه په غیر لاره ختم شوا اوس چې وتوی بیا دوباره وتوی انت طالق الباین لا يلحقه الباین دا دوی مدرمه لګول دا په حق بچا کې شو مولانا صاحب د غیر مدخول بها غیر مدخول بها ته چې انت طالق لفظ طالق د خدا باین شوا لفظ طالق د خو څه شو لکه باین شوا چې باین شوا اوس کې دوباره وته انت طالقون او انت طالقون وای اغلب هو دي دا څنګه شو هو مې وره ابو داود کو سره راځي ابو داود کو سره راځي اوس بل وره مولانا صاحب یو ډېر مزیدار دی اصل کې دا د صحابه جدا زمانہ او صدر اول او دا اوسنه جدا زمانہ ده غیب سره غیب وی انت طالق 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 تاکید به کاو څه به کاو تاکید لکه یو سړی چاته وی وجنم دی وجنم دی وجنم دی یا یو سړی چاته وی چې لکه دا سلو پستاشوي سلستاشوي سلستاشوي نو درې سوال مراد کیږي څو مراد کیږي تاکیدن به استعمالو نو چې تاکیدن به استعمالو زمانہ د صالحان هو طلاقونه کم نو دا لومبه طلاق شو دا دویم مؤکد خدا عمر په زمانه کې خلق بیا غوبل جوړ کړ غیب استیناف کو او به چې د مراد نه تاکید دی حضرت عمر اخیری زمانه کې خلق څه کو استیناف وکاو درې به ورکو استیناف وکاو او مراد به څه غشته تاکید به څه غشته نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زکه دا فیصله وکړه په خپل زمانه کې زکه دا فیصله وکړه تاسو پوښتنه په خبر او مولانا څه وې اوس کته وې دې زمانه کې اوسړی راغی او هغه چې انت طالق ورته انت طالق ثلاثه دې جوړي په کوم یو کې جوړي انت طالق دا څه وو نو او زما مراد تاکید د سره بس کې زب اورته کې ستا مراد استینا تاکید نه دي او یې صاحب ما ور کړی زما مراد تاکید دې ستا ور کړی خدا روغه هغه وی د دروغ نه نشته قسم خورم دروغ نه مې چې زما مراد تاکید زو ته ورو په تاکید یو درې دی ولې وې انت طالقون بدی وی سلور بدی ویلو پینځه بدی ویلو شپږ بدی ویلو او چې دا طلاق غون جنس سے مراد کنو مقصد ته د غدری استیناف خبره پوه شي خبره قرینه سره موجوده درې ولې وې درې څه چلته ته چې تاکید به دوه راوړي نه دې تاکید پینځه راوړي شپږ راوړي و راوړي نه دې درې په چل سره او دا مقصد درې جنسو او دروغه ما په خبره ورسېده دا ګور عجیب نقطه ده دا خو د دینه جواب شو اوس راشه مولانا صاحب د دوی یو بل دلیل مشتا هغه بل دلیل ځان سره نوٹ کوا الکه دا ما ځان سره نوٹ کړی دی دا ابو داود کې دا غلط واستخا د غیر مذکور بها ها ورپسې لا شو د دوی یو بل دلیل دی په مسند د احمد کې غم د ابن عباس دا دی یو بل دلیل په مسند د احمد کې هغه چا نه دی ام د ابن عباس ګور صحابو کې متفرد د یو کس دی کیسه دی طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد طلق ركانة ابن عبد يزيد ركانة ابن عبد يزيد طلاق خذ ثلاثا في مجلس واحد في يوم مجلس ركانة في يوم مجلس طلاق فحزن عليه حزنا شديدا صريحا جنشو قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام نے تپوسو کو نا فسأله رسول الله عليه السلام نے تپوسو کو كيف طلقتها
ثلاثا كيف طلقتها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد يوم مجلس كما كردي قال نعم فيوم مجلس كردي عليه السلام توي كيف طلقتها ثلاثا عليه السلام توي في مجلس واحد قال نعم يو كردي قال انما تلك واحده انما تلك واحده فرجع رجوع توقع فرجعها رجوع توقع ان شئت كذا اخوخي قال فرجعها دین پڑھتے دیتے دا رکانا والا دا چانا منقول دے دا عبداللہ ابن عباس نے لکسن کیا غمخ کیو طلقها ثلاثا غمجل في حزنا عليها حزنا شديدا وعليه السلام بتبوسكم تتاول سندري ترى قبر كل دي في مجلس واحد فرجعها رجع فرجعها ان شئت كده خوخي فرجعها اس مولانا سے ځان پوي کها د روکانه دا روایت مسترب دی د روکانه دا روایت څه دی دا مسترب دی په بعض روایتو کې دي چې طلق امراته ثلاثا په بعضو کې راځي طلق امراته ثلاثا او په بعضو کې راځي طلق امراته البتة بخاری کې راځي طلق امراته البتة ابو داود کی دوار استا بعضو کہ راځي طلق امراته ثلاثا ابو داود دلیل کې ټیک شو لیکن بعضو کې سره راځي طلق امراته البتة او نیت پکې د سو کړی دی د دریو او امام ابو داود دی البتة والا له ترجیح ور کړی دی او کې څه دي او الفاظ تو ګور چې تاسو اختلاف په نظر راشي اي کې څه دي امام ابو داود د دوه وجو روایت هغه له ترجیح ور کوي یو دا د البتة والا د روقانه د اهل بیت روایت دی هغه ته ناقل څوک دي اهل بیت نو اهل بیت روایت په نسبت د اغیار باندې به ترجیح ملاویږي غیتا او دیم سری مولانا صاحب په مستند احمد کې سره دي دیم وجه سره دیم دا چې هغه البتة والا چې دي کنه البتة والا هغه د اضطراب نه خالی دی هغه د چانه خالی دی د اضطراب نه خالی دی او چې هغه کوم روایت کې طلق ثلاثا کوم راویان ذکر کوي نو په هغه راویانو اضطراب هم راغلی دی د اغوی نام البتة منقول دی نه پېښه په خبره یو البتة والا د چا روایت دی د اهل بیت او د روکانا نو دې لم ترجیح شو دیم څه دی چې البتة چا نقل کړی دی په دې راویانو اضطراب نشته وینه صرف د خیو ثابت دی او چې چا طلق ثلاثا نقل کړی دی نو هغه باندې اضطراب دی هغه نه په بعضی روایتو کې البتہ تام ثابت تھے اس اور مولانا سے بخاری کے وراشی ډېر عجیب لفظ دی چې روکانه ولا راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر هم د تاسو کو چې تاسو ته څنګه استفاده کړئ هغه وی سید د یو ورخه د یو وی والله ما اردت الا واحده ورخه دې تاسو ګورئ والله ما اردت الا واحده او والله ما اردت الا واحده نبی علیہ السلام وتوی چې والله ما اردت الا واحده وهو على ما نويت اوس چې نبی هم قسم ورکړي چې ستاسو قسم چې یو دی نیتو نو قدرت پکې واقع کېدل کنه کدرې پکې نه واقع کېدل نو رسول الله مبارک قسم ولي ورکړي بیا نه پېښه په خبره باندې چې رسول الله مبارک ورته وایي چې والله ما اردت الا واحده او ورتسوي والله ما ورثت الا واحده او بخاری کې راشي نو چې ارکل رسول الله مبارک قسم ورکړي او دیم قسم ورکړي والله ما اردت الا واحده نو معنا شو چې درې واقع کېدل درې نه واقع کېدل نور قسم ورکړي نو ګوره زما دلیل پدې کې شو چې البته تکید د درې نیتو کنو درې واقع کېږي ځکه چې رسول الله مبارک قسم ورکړي نو قد تلفظ لسانی د درې کو په طریقو لا درې واقع چې نیت په البته تکید درې او په درې واقع کېږي ځکه قسم رسول الله مبارک ورکړي نو درې واقع کېږي او که نیت پکې شبسه د درې نیکړي تلفظ صریحي د درې کړي درې ولا درې واقع دا هماره دینه جواب وکړو بهر کې په صحابو کې واحد ناقل دلته څوک دی په دې کې الته ابن عباس او دا زما مضبوطه خبره ده چې دا عموم بلوا والا مسله ده او په عموم بلوا والا کې
شرط ته قبولیت دا دی چې راوي به متفرد نه دا یو څه او زما دلایل ګڼ دي او زما په خیال چې ټایم دی ختم شو دا خپل دلایل به سبا درته ووایم ها ان شاء الله العزیز دعا وکړئ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین دعا وکړئ الله زموږ طالبان عالمان فاضلان الله ته مو د دنیا او د آخرت د فتنو نه وساتي او خدای دا سبقونه را باندې په خیر او عافیت اختتام ته ورسوي زموږ مېلمانه ملګري راغلي دي زموږ دا بوډا شاګرد هم راغلی دی او دا زموږ خان صاحب عزیز صاحب دین دي دوستان دي ورسره ټول ته دعا وکړئ چې الله د دنیا او د آخرت برکات او خیرونه نصیب کړي الله د پریشانو افاتو نه محفوظ وساتي او الله تعالی ولا دعا او جهان خوشاله وي او الله زموږ هم د دنیا او د آخرت برکات او خوشاله نصیب کړي برحمتک یا ارحم دی وی عینه کرانه وضو خانه کې پاتې شوی دي چې چا د عبادت لپاره غشتي او دا بیماران دي دعاګانې غواړي الله دې ولته